و تکمیل فی الجرح و تعدیل د امام ابو الحسنات محمد عبد الحی لقنوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب د 1304 کې د وفات ته چې دغه تحقیق او تخریج د نصوص او تعلیق پکړ د عبد الفتاح ابو غده رحمه الله هغه په 1236 دا 1336 کې وفات ته لک اباد چې وفات 1417 کې ده هغه پیدا ده رحمت الله علیهما د دې صفحه دا 105 فائدہ قال ابن صلاح فی مقدمته حافظ ابن صلاح په مقدمه کې ویل دی بعد پس هغه نه چې ان صحح عدم قبول الجرح المبهم باطلاقه پس هغه نه چې صحیح شله خبره چې جرح بن قبليږي مبهمه هغه جرح چې مبهم نه قبليږي باطلاقه مطلقا یعنی جرح مبهم با قبول بنوي باطلاقه لقائل ان يقول معترض اعتراض کولی شي لقائل ان يقول ولمعترض ان يعترض غدا سے انما يعتمد الناس في الجرح الروات ورد حديث من الكتب التي صنف ائمه الحديث في الجرح او في الجرح والتعديل وكلما يتعرضون فيها لبيان السبب بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء وی دی وی چې اعتماد کې خلق په جرح د رواتو کې د راویانو په جرح کې خلق ابن صلاح وی چې اعتماد کوي ورد حدیثهم او پرد کول د حدیث او علی کتب التي اعتماد په چا من کې نمایات کنا فی جرح روایت علی الکتب التي دا جرموج مطابق متعلق ہے یعتمدو فعل کے ساتھ دې ته ظرف لغو وي خاصه که متعلق لپاره چې متعلق موجودی په کلام کې نو هغه ته ظرف لغو وي او متعلق لپاره په متعلق په کلام موجود نه هغه ته ظرف مستقر وي لکه بسم الله کې موجود نه نو اقرا ته پټ راو باسي اعوذ بالله کې موجود دی بالله لپاره اعوذ نو هغه ته ظرف لغو وي نو ظرف لغو او ظرف مستقر دا معنی ده خپل نمایات الناس بجرح الروات ورد حدیثهم دغه حدیث پرد کولو کې بجرح روایت کې اعتماد پچا کې علل الكتب التي په هغه کتابونو باندې صنف ائمه الحديث چې هغه تصنیف کړل ائمه حدیثو فی الجرح په جرح کې او فی الجرح والتعدیل او په جرح او تعدیل دواړو کې وکلم يتعرضون فيها ډیر کم کړه دا تعرض کې په دې کې بیان سبب بیان سبب ته کم تعرض کوي یعنی وړاندې کېږي اصل کې بس په فلانی بخاری کې دی مسلم کې دی ترمذی کې دی ابن ماجه درقطنی کې دی بس دغه په ذوق باندې اعتماد کوي بل یکتسرون بلکې اختصار کوي علماء علی مجرد قولهم دا باز خلق صرف دغه په قول معنی کې فلان ضعیف وګوره امام بخاری امام ترمذی چا ضعیف نه دی بس ورم په اعتماد کوي چې بس ضعیف دی دغه او حدیث غیر ثابت او فلان ليس بشین پلانې د کک نه دی هیڅ نه دی ونحو ذلك او دین علاوه او هذا الحديث ضعيف یادوي چې هذا حدیث ضعیف دا حدیث ضعیف دی بس دغه ائمه په کتابونو کې موجود دی په دغه اعتماد کوي نو دې نه ګوري سبب ته نه ګوري ول ضعیف دی او حدیث غیر ثابت یا ویل شي دا حدیث ثابت نه ونحو ذلك نو دا په کتاب کې دوی نه کنه په دقه معنی مجرد خالص دوی په کول معنی اعتماد کوي ونحو ذلك نور دا څه نفي اشتراط بیان سبب پس د بیان سبب شرط لګول یفزي الى تعطیل ذلك اغا مطلب سړی وړاندې کوي دغه تعطیل تا یعنی مطلب ہے فاشتراط بیان سبب پس بیان سبب کا شرط لگانا یبزی لے جانے والے ہے لا تعطیل ذالک اس بات کی معطل ہونے کی طرف وصد باب الجرح اور کس کی طرف لے جانے ہیں کہ باب الجرح بند ہو جائے فی الاغلب الاکثر غالب اور اکثرا یعنی اس میں وہ کیا ہو جائے ختم ہو جائے نو پدې کې بیا صرف کتاب بیا جرح و تعدیل ته ضرورت ہے نو باز خلق دا اعتماد کوي نو دا اعتماد لکا پدې مندیرت کې پخپل و جواب اس کا جواب دادی وای چې ان ذالک دا خبره چې کوم دا ذالک مشان له چې دا مخکې مذکور چې سو کنه نو دا مضارع له مشکول دی ان ذالک وان لم نعتمده فی اثبات الجرح والحكم اگر کومه اعتماد په دنه کو په اثبات جرح په حکم کې به په دسرا فقط اعتمدنا هو لیکن موږ اعتماد کړ دې په دومانی فی په خبر کې ان توقفنا عن قبول حدیث چې موږ توقف کړل حبو حدیث قبلولنا من قالوا چا سکو فيه په دغه کې مثل ذلک نو کومه اعتماد نه کړي نو توقف وکړل کنه پلانې امام وی چې دا حدیث ضعیف دی نو موږ توقف وکړو کنه نو خالص دغه من اختصار نه کړ بلکې توقف کړي رسو شلوتنا ولی بناء په دې خبره باندې مبني کول لپاره په دې بنا باندې الله ان ذلك اوقع عندنا فيه ريبه قويه چې واقعا ش په دې کې زمنګ په نظام باندې ریب قوي
مستقل چې د قوي شک پکې راغی یوجب مثلها توقف نو داسې قسم ریب چې هغه قوي وي نو هغه واجبوي دغه مثل توقف لره نو چې کوم په حدیث بیا توقف کړ دی حدیث باندې منګه عمل پیرانی شو عمل پین دې کړی لکه په خپل ثم من انزاحتن الریبتو بیا هغه څوک چې هغه نه ریب او شک ختم شوی دی بالبحث په تحقیق سره د علماء ان حاله حال دراوینه نو قبلنا حدیثو کله چې بیا منګه قتل دی کنه چې دنه دا ریب او شک لړ شو په تحقیق معنی د حال دراوینه نو قبلنا حدیث بیا د غراوی حدیث قبول کړ دی ولم نتوقف بیا توقف فعل نه استعمال کړي لکه ولی انزاحتهم الریبتو ولی تصحیح چې مثبت ده د مقدمین لکه تصحیح چې مثبت مقدم ده لکه په خپل وي کلذین لکه هغه کسان احتج بهم چې پاغه من احتجاج کړي صاحبای صحیحین هغه دواړه مرګري د صحیحین یې بخاری مسلم و غیرهما د دین علاوه ممن مسهم چاو ممن د هغه روان چاو تر رسیدل د مثل هاذ الجرح چې دغه جرح په لګیدل دا من غیرهم د نور ایمونا نو فهم ذالک نو بیا هم په دومانی دو سچل کړ دی لکه یو د عمل نه کړي بلکې هغه تحقیق کړي فهم ذالک دا خبر مفهوم کا فینو مخلص حسنا دا خ مخلص ته لکه مطلب څنګه خ مقصد ته لکه یعنی مطلب دا دی چې دغه چې دی لار د لکه ولی په خپل قال فتح وی هاذ الاشکال والجواب دا اشکال جواب د شیخ ابن صلاح رحمه الله نه انما صار الیه هغه طرف ته ګرځي لانه رجح القول الاول ځکه هغه ترجیح ورکړ قول اول ته او هو لا يقبل الجرح الا مفسر هغه وایي چې قبول بني شي جرح مگر مفسر ابي خلاف التعديل د برعکس تعدیل دی هغه قول راجح دی ولا ریب او په هغه کې هیڅ شک نشته ويقابل هذا القول الاول مقابل د قول اول شي قول رابع دی چې هغه قبول د جرح او تعدیل دی من غیر بیان سبب کل منهما یعنی مطلب بغیر سبب بیانولو د هر یو دوړنا اذا کان الجارح والمعدل عارفا بصيرا باسباب کله چې جارح او معدل عدالت پیش کوونکې جرح کوونکې عارف هم او بصیر هم به اسباب هم د دواړو په اسباب باندې چې جرح هم پیژني او دارنګ چې دغه هم پیژني سو ی عدالت می وهو قول راجح ايضا او دغه خبره مؤلف ذکر کړ په پلان کې صفه کې مخکې ذکر شي او دغه خبر ونقلون الجمهور نقل کړ جمهور نه او دا خبر مختار کړ غزالی او رازی او خطیب بغدادي او د تصحیح ابو الفضل العراقی کړ بلقینی کړ په مخاسن الاصطلاح کې ومن هذا دغه نتبین لنا من لواضح لا چې فی هذه المساله قولین راجحین په دې مسله کې دوه قولونه راجح دي یو اول دی او رابع دی لکن الاول اول قول چې لازم دی چې تكون فائده د کتب علم الجرح و تعدیل لا او پاګه کې جرح مبهم وي نه پاګه توقف په راوی مجروح کې کای وته حتی تنزاح الربتن هو تر دې د پوری چې هغه شک او شبهه ختم شې دي چې چانه اوزي دي راوی نه لکا خا قلت زویما فاحفظ هذه القاعده فائده الغریبه دا غریبه عجیبه فائده محفوظ کا په مذهب صحیح معنی فی باب الجرح المبهم په جرح مبهم په باب کې د مذاهب شهیرونه ولا تبادر جلدی مکو تقلیدا بمن تقلید کوونکې پاغه چا من لا يفهم الحديث چې هغه نه پیژني حدیث لاره او اصوله اصول حدیث نه پیژني ولا يعرف فروعات نه پیژني الا تضعيف الحديث ولا تبادر تقلیدا بمن ولا تبادر مطلب جلتی مکو تقلید هغه چا من الا تضعيف الحديث دا سره جار مجرور متعلق تبادر پر نو دې ظرف لغو وي ظرف لغو څه ته وي چې متعلق لپاره متعلق په عبارت کې موجود وي چا سره چلےږي نو دیتا نو تبادر فعل موجود دی کنه نه الا جار مجرور چې ده کنه دا چې ظرف لغو شو او چې الا لپاره چې جار مجرور مخکې متعلق په عبارت موجود نه لکه بسم الله کې موجود نه بسم الله اقرا او اشرب موجود نه ته راوباسي کنه دغه ته ظرف مستقر وي هغه ته پسوي ظرف مستقر نو په خپل ولا تبادر تقلیدا او په تقلید کې بجلتی مکو بمن پا چا من لا يفهم الحديث واصوله ولا يفروه چا سره چې حدیث نه پیژني اصول نه پیژني فرع نه پیژني الا تضعيف الحديث ته جلتی مکا چې تقلید کې تضعیف ته حدیث کې و توهین کمزورې دی کې بمجرد الاقوال المبهمه صرف اقوال مبهمه په ذکر کول سره والجروح الغیر مفسر یا هغه جرح چې هغه تفسیر ول نه دي مفسر نه دي الصادر تو چې صادر دي من نقاد الائمه ناقدین د ایمان فی شان راویه راوی په حال کې الی الله المشتقى من طریقه مزه شکایت کوم الله ته د طریقې د اهل عصر زموږ زمانی دلته چې دا شیخ چې کنه
ابو الحسن عبد الحی لکنوی په اهل حدیث باندې یعنی اهل اصحاب ظاهر د هندستان باندې رد کوي دغه شکایت کوي وی فعل الله المشتقى الله طرف ته بس مستقیم شکایت کو من طریق اهل عصرنا د خپل زمانه د غتر طریقینا المخالفین لشریعت الائمه چې هغه مخالف دي د شریعت د ائمه الذين مزوا قبل ان مخکې لکه ائمه 40 مخالف دي اصحاب ظاهر تاسو ته اهل حدیث او خدا اهل حدیث نه دي ښه اهل حدیث ډیر لوی خطا تاسو غیر مقلد دا خو بالکل غلطه خبره غیر مقلد کو امام بخاری په امام شافعي دی چې تقلید نه کوي دا خو لکیر فقیر دي کلما حب و دبا مکی پر مکی مارنے والے څنګه نه اته ته غیر مقلد وای اوچت نو مته یک دی اته ته اهل حدیث کو ډېر لوی خلک دي دوی اصحاب ظواهر وایا څنګه ظاهر په لکه المخالفین لشریعت الائمه چې دوی مخالف دي شریعت الائمه الذين مزوا قبلنا چې مخکې مونږ تیر شي یبادرون په خپل وی ویل الله المشتق من تکر اهل عصر سوق دي یبادرون چې جلدی کوي الی تضعیف القوی قوی شی کمزوری کوي او توهین السوی او برابر شی چې کمزوری کوي من غیر تامل و تفکر بغیر د سوچنا او تفکرنا او تعمل او بغیر د عملنا او تبصر بغیر د بصارتنا